سلامونه ګرانو کتونکو، اخیری صوبزه مخاطب یم د پېښور نه. په پوره ریجن کې بلکې په پوره دنیا کې چې دی ګلوبلي دومره غټ توړ پوړ روان دی د روزانه نه بلکې د ګنټو په حساب باندې داسې واقعیت کیږي، خاص کر د جنگي جنون او د سرحدي خلاف ورزو چې په هغې باندې دا لازمي بیا ګڼم چې خپل پوینټ اف ویو ستاسو سره شیر کړم او لږ ډېره ستاسو توجه دې ته هم راواړم چې د پاکستان چې کوم په انټرنیشنل لیول باندې یا په ریجنل لیول باندې کم رول دی، نو په هغې کې موږ ته څه کمی چې دی د 10 مۍ د واقعیاتو نه یا کم وړاندې چې کړی او د هغې نه بعد موږ ته په نظر باندې رانغی، بلکې د پاکستان رول باوجود د بعد ډېرې چیلنجز هغه په پوره ریجن کې چې دی په پوره دنیا کې هغه ډېر اهم دی. پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هغه ریاض ته لاړو، هلته کې د هغې ملاقاتونه وشو. عرب میډیا دغه ویزټ ته د سعودي عرب او د ایران د روغې په تناظر کې وکتل. بل طرف ته داسې د انټرنیشنل میډیا رپورټس دي چې امریکا چې په کم 2-3 ملکونو باندې انحصار کوي چې دغه د خلیج یا د میډل ایست جنگ نه راوځي، په هغې کې یو روس دی، دویم چې دی هغه ترکي دی او دریم پاکستان دی. مطلب دا دی چې د پاکستان اهمیت په خلیج جنگ چې کوم صورتحال جوړ شوی دی په هغې کې مسلمه دی. په دې والا سیشن کې لږ ډېر به تاسو به نوټ کړي وي چې کله نه د ایران دغه جنگ شروع شوی دی، د افغانستان چې هغه زموږ ګاونډي ملک دی د هغه ایشوز چې کوم دي یا واقعیات یا حملې یا کشیدګي هغه په پس منظر کې تللی ده. خو تازه ترین ډیولپمنټ چې دی هغه ډېر اهم دی. یو خو دا چې مارکو روبیو چې کوم بیان ورکو د یرغمالیانو یا د زیر حراست خلکو په باره کې چې دوی ته یا د دوی هغه موجودګي چې دا د نه خلاصولو چې کوم ټیکټس دی هغې ته یې وار او ټیرریست ټیکټس ووي. د هغې د بعد خیال دا چې دا صرف یو رسمي بیان دی د پرشر اچولو دپاره، خو داسې ونه شوه. ترین دا دي چې امریکا هغه فنډ چې دی هغه ختمول غواړي کوم چې دوی د دوحه اګریمنټ د بعضې خفیه دستاویزو لاندې چې دی هغه د افغانستان حکومت ته ورکوي، او دا د کال تقریبا 2.5 اربه ډالرې جوړیږي. بل تازه ترین خبر چې دی هغه دا دی چې خپل شهریان چې کوم دي سټیزنز چې په هغې کې ډیپلومیټس هم شامل دي، هغې ته یې ټریول ایډوایزري جاري کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې یو افغانستان پرېږدئ، او بله دا چې هلته کې د سفر کولو نه اجتناب وکئ کابل سمیت. د امریکې همیشه دا یو ټیکټس پاتې شوی دی، بلکې څومره غټ ملکونه چې دي سوپر پاورز چې موږ ورته وایو، چې هغې کله په یو علاقه کې په یو ملک کې حمله کوي، عملیات کوي، نو هغه خپل اوسېدونکو ته یا ډیپلومیټس ته وایي چې دغه ملک نه وځئ. نور به تاسو په خپله باندې پوه شئ چې د امریکې عزایم چې دي هغه څه دي. بیا نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنل یو رپورټ شایع کړی دی او د هغې کې داسې اشارې ورکړی شوي دي چې کیدای شي چې امریکا د بعضې دوست ملکونو سره د ایران کې چې کوم صورتحال سره مخ ده یا په هغې باندې چې کوم پرشر دی انټرنیشنلي د امریکې د خلکو د میډیا له طرف نه د هغې نه د وتو دپاره په راتلونکي پړاو کې په افغانستان باندې حمله وکړي. په دغه ټول صورتحال کې بل ډیولپمنټ چې دی هغه د هغه ملکونو له طرف نه دی چې هغې د امریکې په دې علاقه کې موجودګي چې ده هغې ته په ښه نظر باندې نه ګوري. د مثال په طور له 13 یوه هفته چین چې دی هغه ډېر زیات سرګرمي عمل پاتې شو د کابل او د اسلام آباد د تعلقاتو د بحالۍ دپاره او د کشیدګۍ دپاره ختمولو دپاره. د چین چې کوم نماینده خصوصي دی د 3-4 ملکونو دپاره هغه 3 ملاقاتونه کړي دي په تېرو 10 ورځو کې په افغانستان کې د امیر خان متقي، او د یو ملاقات غیر مصدقه اطلاعات داسې هم دي چې هغه په قندهار کې د هیبت الله خون سره هم کړی دی. بیا د هغې نه بعد تاسو به کتلي وي چې د پاکستان په حملو کې کمی راغلی دی، او د هغه طرفه چې کوم هغه ډېر سخت بیانات راتلله هغې کې هم کمی چې دی واقع شوی دی. بل طرف ته یو ځل بیا داسې اطلاعات دي چې د چین دغه پروسس ته یا دغه پراګرس ته د ترکي او د قطر حمایت هم اصل هغې آلرډي په دغې باندې مخکې کار کړی، خو قطر په دې ټایم کې په ډېر مشکلاتو سره دی، نو ترکي چې دی هغه یو لیډینګ رول ادا کوي. بیا تاسو وکتله چې کوشش وکړی شو چې د عبدالرحمن خلیل په قیادت کې چې کوم وفد کابل ته تللی یا تللی دی، تر اوسه پورې د هغې ډیټیل موږ ته مخې ته نه دي راغلي. د هغو هغه دوره چې ده هغه یې متنازعه کړه
او په دې دغه باندې جواز باندې چې د پاکستان ریاست چې دی هغه موږ ته جرګه رالیږلې ده. حالانکې د فضلرحمان خلیل پروفایل چې تاسو ګورئ نو هغه د جهادي کمانډرانو په حواله باندې په کشمیر کې او په افغانستان کې د دې لیول کمانډر پاتې شوی دی. اوس هغه تایب شوی دی، هغه کم مسلح جدوجهد شوی یا کوششونه چې کومو چې موږ ته په عام الفاظو کې ټیرریزم وایو او هغې ته مزاحمت ورته وایي، د هغې نه هغه قلار دی، یو سیټ دی، خو د هغه یو انټرنیشنل پروفایل دی او په هغه پروفایل باندې بیا هغه ته امریکې چې دی یا اقوام متحده هغه بین کړی یا په یو لیست کې اچولی و. هغه په خپل دغه باندې تللی په مرضۍ باندې خو دوی عجیبه غوندې پروپیګنډه ته جوړه کړه او هم دغه پروپیګنډه چې د خاص کر د پښتنو له طرف نه کو هغه د پاکستان پښتانه دي او که د افغانستان هغې د افغانستان خلک یو طاقتور ملک او د هغه اتحادیانو ته چې د مخامخه ودرولي دي. حکمرانان چې دي د هغه خو بچي بهر وي، د هغې چې دي خپل مفادات وي، د هغې خپل یو بیکګراونډ وي، عام خلک د هغې نه څومره سفر کېږي د دې موږ اندازه لګولی شو. بل طرف ته د پاکستان د وزارت خارجه ترجمان پرون یو ځل بیا دا وویل چې زموږ د افغانستان په باره کې پالیسي ډېره واضحه ده، ډېره جارحانه ده او هغه دا ده چې د افغانستان سره د هغه وخته پورې تعلقات چې دي هغه بحال کېدی نه شي، یو رابطې ورسره نه شي کېدی تر څو پورې چې هغه په مصدقه طور او قابل عمل یقین دهاني دا نه وي راکړي چې د افغانستان ځمکه چې د هغه به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. خو د چین دغه هڅې چې دي هغې ته بعضې ډیپلومیټس چې کوم دي هغه په دې تناظر کې اهمیت ورکوي چې دغه کم نماینده خصوصي چې دی دا د چین د پریزیډنټ رایټ هینډ چې دی ښی لاس ګڼلی کېږي. خدای دې کړي چې د دواړو ملکونو په منځ کې دغه کشیدګي چې ده په دې کې کمی راشي، ځکه چې د پوره ریجن چې دی دا د جنګي صورتحال سره مخ دی او بیا چې زموږ کوم اتحادیان دي د امریکې په شکل کې، د چین په شکل کې، د ایران او سعودي عرب په شکل کې، هغو ته هم بعضې اهم یا شدید نوعیت چیلنجز چې دي هغه راپېښ دي. ډېره مننه.